محترمو دی وخت کې په مخ د ځمکه باندې که تاسو وګورئ نن په پوره دنیا کې د دین اسلام څومره شعبې چې آبادې دي زه پوره په دلیل سره ویم پوره په دعوی او جرأت سره دا خبره کوم چې الحمدلله دغه ټولې شعبې آباد ساتونکي په دغه صدۍ کې هغه علماء دیوبند دي نن تاسو وګورئ دینی مدرسې دي مشرق ته لاړ شئ مغرب ته لاړ شئ شمال جنوب ته لاړ شئ د دنیا ګوټ ګوټ ته لاړ شئ قسم پر رب د کعبې د دغه دینی مدرسو آبادونکي د دې مدرسو آباد ساتونکي علماء دیوبند دي زه به په طور د دلیل باندې دوه حوالې ستاسو په وړاندې پیش کړم پیری طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیه په خپل سفرنامه کې لیکي وایي زه د دنیا اخرني حدودو ته لاړم په کوم ځای باندې چې د دنیا حدود ختم شوي وو پیر صاحب وایي دغلته سمندر و د دې سمندر نه اخوا نوره دنیا نه وه ویل ما د خپل سمندر ته ورښکته کړله اگر صحابي رسول نقل مې کوو ما وی الله اخوا انسانان نشته ری که اخوا انسانان وی اگر چې د سمندر د پاسه لاره نشته ری خو زه به د سمندر د پاسه ورغلی وی ستا د دین پیغام به مې هغه خلکو ته وررسولی وی پیر صاحب وایي دې ځای کې یو دینی مدرسه وه هغه مدرسه کې د دوره حدیث پورې سبقونه وو شعبه د تجوید پکې وه شعبه د حفظ پکې وه شعبه د افتاء او تخصص پکې وه پیر صاحب وایي کله چې ما د دیو سره تعارف وکړو د دیو سره زه کېناستلم پیر صاحب وایي د دیو تعلق د علماء دیوبند سره و شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپل درېمه سفرنامه سفر در سفر کې لیکي وایي زه د دنیا اخرني حدودو ته لاړم په کوم ځای باندې چې د دنیا حدود ختم شوي دي ویل په یو ځای کې چې مې کوم خپه وه هلته یو تاریخ و په بل ځای کې چې مې کوم خپه وه دلته بل تاریخ و دا د دنیا اخرني حدود او فاصلې وي شیخ الاسلام لیکي زه د بخاري شریف د آخري حدیث د درس دپاره تللی وم په دې ځای کې د دغه دیني مدرسې آبادونکي د دارالعلوم کراچۍ فضلاو یعنی د دنیا په دغه اخري حدودو کې د مدرسې آبادونکو تعلق هم د علماء دیوبند سره و تاسو لرې مه ځئ د پاکستان کې وګورم صرف د دې پېښور دیوبندي مدرسې یو طرف ته کا څومره اهل باطل چې دي د هغوی هغه وړه وړه د کرانۍ دوکانونه مدرسې نه دي هغه بل طرف تکا د ټول دنیا دینی مدرسې بل طرف تکا قسم دې زمونږ د یو ځل پېښور دینی مدرسو مقابله نشي کولی د مدرسم زما مقابله کې کولاو شوي د دین خدمت دپاره نه ده کولاو شوي ټوله دنیا ګوري بهرحال نن که دینی مدرسې آبادې دي دا علماء دیوبند آبادې ساتلې دي الحمدلله نن که تاسو وګورئ د دعوت و تبلیغ محنت دی چې خلک یې د شرکیاتو نه راوویستله خلک یې د بدعاتو نه راوویستله خلکو څه کول خلک به یې راوسته ویل بابا ته سجده ولګوه دې بابا نه خپل مرادونه وغواړه دې بابا نه مشکلات هغه خپل پې حل کا دې بابا ته ووایه اولاد به درته درکړي تبلیغي جماعت والا راغله هغه خلک یې د قبر پرستۍ نه راچوتلله ورته یې وویله پیدا کړی الله یې بنده د الله یې دا تندیم یو الله ته کېږدوه دا مزارونو والا دا قبرونو والا د الله لوی بندگانو د الله اولیاء کرام دوستان دي لیکن عبادت به صرف د یو الله کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځه ټیمه موږ لوس کو یا الله صرف ستا عبادت کو په عبادت کې در سره څوک نه شریکو و ایاک نستعین یا الله سجده مدد هم صرف د تا نه غواړو د مدد په باب کې هم در سره بل څوک نه شریکو علما ناست دي ایاک نعبدو ایاک ضمیر مفعول به په نعبدو باندې مقدم کړی دی و ایاک نستعین ایاک ضمیر مفعول به مقدم کړی دی په فعل باندې مطلب څه دی یا الله صرف ستانه مدد غواړو مدد کې در سره بل څوک نه شریک کوو پروردګاره مونږ مشکل کجا حاجت تا مشکل کجا ذات تا ګڼو حاجت روا تا ګڼو پریاد رس گا ګڼو اولاد ورکون کې تا ګڼو یا الله څنګه چې بل چا ته سجده نه لګو دقه سره بل چا نه مدد نه غواړو او رب دغه مضمون مونږ ته بیانوي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو کرب در باندې تکلیف راولي دغه لرون کې سوګ نشته ده کرب در ته خیر در ورسول غواړي به دغه بندون کې سوګ نشته ده او تاسو ګورئ
په کائناتو کې د ټولو نه غوره هستی څوک ده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څوک ده؟ قرآن واضح الفاظو کې وایي قل پیغمبر د خلکو ته ووایه اعلان وکا، علما ناست دي، قاریان ناست دي، لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پیغمبر ورته ووایه زه ستاسو دپاره د نفي او د نقصان مالک نه یم. چې کله محمد رسول الله د نفي او د نقصان مالک نشو بل څوک کېدی شي؟ وایي کېدی شي؟ تبلیغی جماعت دغه د رخو ده. ویل شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله د الله لوی بنده، لوی ولی الله، لوی بزرگ دی، خو شیخ عبدالقادر جیلانی الله ته محتاج دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فوق الاسباب د تا سره مدد نشي کولی، اولاد نشي در کولی، حاجتونه دې نشي پوره کولی، نو شیخ عبدالقادر جیلانی بل بزرگ به کوم طرف پوره کړي؟ د دې سټیجونو نه د جاهلانه خبرې کېدې. تبلیغي جماعت د خلکو عقیدې درستې کړې. تبلیغي جماعت خلک د هغه شرکیاتو نه راوړ. دیو به څه کول؟ مړی به وشو، ویل جاز پاستر شو، د بادامو جاز. بیا به ورته ویل درېمې دي، اوومې دي، څلوېښتمې دي، وجومې دي، پسې اسقاتونه دي. مونږ نه پیل ته مناظره وشوله ټانګ کې. نو ما ترې تپوس وکړو مولانا، ما ورته ویل ملا صاحب ته چې په دې مړي پسې په دې مقبره کې اسقات کې دا مال ورکې د میت د مال نه، دې میت وصیت نه دی کړی، د دې میت په اولاد کې نابالغه بچي دي، د دې اجازت شرعاً معتبر هم نه دی، او حدیث کې راځي د مسلمان مال بغیر د هغه د زړه د مرضۍ نه استعمالول دا حرام دي. ما ته وایي خو نفلي صدقه به شي بسي. ما ورته جاهل بچیا په حرام مال باندې د صدقې نیت کول، د ثواب نیت کول فقهاو لیکلي کفر دی. ته په مقبره کې په اسقات باندې خلک کافر کې ماته او نوم دې ورته ورکړی وابیان نه مري فلان کې قسم دې کدا شی به قرآن کې یا به حدیث کې یا به فقهاو لیکلي، فقهاو ورله درې شرایط لیکلي، دا تا خپل خانزاد جوړ کړی دی. تبلیغي جماعت د دې نه خلک منع کړ. دې وجې نه د دې ګونډ په بچي باندې تکلیف یول له تبلیغي جماعت مقابله کوي. تبلیغی جماعت والا بد عقیده دی. تبلیغی جماعت عقید 100% باندې درست دی الحمدلله. دته تکلیف دغه دی. تبلیغی جماعت والا د شرکیات وړې بندې کړې، د بدعات وړې بندې کړې، د رسومات عقیدې بندې اړې بندې کړې. دې وجه نه تکلیف دی د ګونګوټو بچی ته دا پاغه شرکیاتو ګن کې اخدره. دې وجه نه د تبلیغی جماعت والا دغه आवाज د توحید ور باندې بد لګي. هر حال لګيږي به بد. سپیو ډېرې ورځې ورېځو نور نه ورختلی، نور چې راوختو سپي ورته غوب غوب شروع کړو، نو نور ته خو یې څه نقصان ونه رسوو. همدغه مثال له تبلیغي جماعت دی. دیو به پسې غوب غوب کوي، انشاءالله هغه غوب غوب هغې ته نقصان نشي رسولی. تبلیغي جماعت نن په پوره دنیا باندې حاوي دی، پوره دنیا ته رسېدلی دی. انشاءالله دا کم چې دغسې قسمه مشرکان بدعتیان پاسېږي دا به د ښځو خاشاک په شان د ځان سره بیوي انشاءالله. تبلیغی جماعت نن پوره دنیا کې دی. د دنیا یو ملک، د دنیا یو خطه نشي ښودی چې هلته دا جماعت نه دی رسې. الحمدلله د تبلیغي جماعت تعلق د علماء دیوبند سره دی. نن تاسو وګورئ په دنیا کې جهاد کیږي، بلکې زه وایم په دغه صدۍ کې د وخت 3 سپر پاور وو. برطانیه ورغلې وه، الله د شیخ الهند د بچو په لاسونو ماته کړله، علماء دیوبند په لاسو شکست ورکو. د وخت 2 سپر پاور روس راغلی و، الله د علماء دیوبند بچو په لاسونو باندې مات کړلو. د وخت 3 سپر پاور امریکا د خپلو اتحادیانو سره افغانستان ته راغلی وه، الله پسې د علماء دیوبند بچی را پاسوله. امارت اسلامي افغانستان د هغوی په لاسونو باندې 52 ملکونه مات کړله. نن الحمدلله دیوبندیان یو ځل بیا په کابل کې ولاړ دي، دلته د اسلامي خلافت جنډې اوچته کړې الحمدلله. نن پوره دنیا کې وګوره دا د ختم نبوت د تحفظ محنت دی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چې په دې ملک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات تحفظ کړی دی، په دې ملک کې د رسول الله د ناموس حفاظت کړی دی. ته که وګورې دا مقدمه شروع شوې وه د بهاولپور نه. د بهاولپور نه شروع کوونکی مولانا انورشاه کشمیری نور الله مرقده دیوبندی و. بلکې زه دعوت د فکر در کوم مقدمه د بهاولپور چاپ در واخلي. مولانا کشمیری صاحب رحم الله عدالت کې بعضې خبرې چې راشي قسم دی په دا بدن ورته یخته ودرېږي د انسان. قادیانی وکیل یو ځای کې
कादियानी तद अलैहिस्सलाम अल्फाज हुई मोला कश्मीरी मन को वो इस दज्जाल को मेरे सामने अलैहिस्सलाम मत कहना दे ब्या मन नशो मोला कश्मीरी जलाल के रागे दे दलास न वरियो और तो वो मुर्तद जहन्नम में जल रहा है। अब जहन्नम की सोजी अगर तू चाहता है तो मैं इस वक्त वो जहन्नम में तुझे जलता हुआ दिखा सकता हूँ। अगर जहन्नम की सोजी कतवाड़ी ज़ेदर तवज दरसोब मोला कश्मीरी न चाहता बोसो को हजरत जी तुम रलुय दावदी संग वकलला कागुई मुतालबा कड़ी वेच वेखा ये सब हम कवले मोला कश्मीरी जवाब वर्को और तो हाँ हाँ मैं अदालत में अनवर शाह कश्मीरी की हैसियत से नहीं खड़ा था, मैं वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वकील बनकर खड़ा था। दा मुकद्दिमम बहावलपुर के अनवर शाह कश्मीरी देवबंद देव शुरू कड़ी अगवा अवसर था। शुरू कड़ीम देवबंदीवा अवसर तरसऊन के पाकिस्तान पैसे मलई की मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह देवबंदे अल्हम्दुलिल्लाह ताना जमा तारीख है रशो अगर जमानवा पदी मुल्क पदी वतन के कादियानी तक काफिर वेल जुरमो इमाम शरीयत सईद अताउल्ला शाह बुखारी से नव्वर अल्लाह मरकदहू ज़ेबान दी गिरजी द कादियानियत कुफर खल्कु त बयानई योजी के और न चाहता पोसो को शाजी जिंदगी कैसे गुजरी। अगर देवबंदे जर्नल जवाब और गई और तो आधी जेल में आधी रेल में निम जिंदगी सफर की तेरशो द कादियानियत पर खिलाफ निम जिंदगी में पर जिलों की तेरशो अदालत रवुख तो शाजी ज़ेब ज़ैद कादियानियत कुफर नारी तलगे इमाम शरीयत बुज़दिल नऊ वही मुंग तहरीक व चलो अलग कैसे तहरीक दिवस चलो प्रवधी बची दी पे मणक लला और मुहादा पर सबन दिवसवा दरजवी से ज़ैद जेल न रिहा पोर शेडोल ने नुमुइस तलो बस मुहादा पदे खत्म शो अल्लाह तब से जवाब और के रदी दादा खत्म नबूवत पनुम बदनामी हुआ असे बुज़दिल नऊ शाजिस्तर वो किस्तर की वर्कले जवाब वर्त वर्कई और तो हाँ हाँ मैंने कहा है और जब तक जिंदा रहूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौक चौराहे पर कादियानियत के कुफर को बयान करता रहूँगा। अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरे कब्र पर आओ, कब्र पर खड़े होकर पूछो, इंशाअल्लाह मेरे कब्र का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर जवाब देगा कि कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है। तान ब्याही तान वली हिरशु इसकात होरा अगर मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी नुम दिन देवरे दले तो उलमाए देवबंद जर्नेल ले अगर वक्त जिता और चगे वाले जबरी तहरीक के रेम मौलाना जालंधरी सिंध तरागे बयान था ये पुलिस अफसर पर स्टेज कागज़ वर को और ते हजरत जी कादियानी खिलाफ समवाई वंडगान रागली शहीद कई दीवार हजरत जी कादियानी नामा माँ खलई हालात ख़राब दी देवर तो हालात ख़राब दी तस्वीर कंट्रोल कई कना और तो इन जी हालात जमुन दे कंट्रोल न बाहर दी मौला जालंधरी बुज़दिल नऊ स्टेज प्रेखदो मस्जिद तरागे 20 मिनट अखपल वसीयतनामा वली कला बे स्टेज तरागे अगर पुलिस अफसरान मुखातब लला और तो हाँ हाँ अगर उन्होंने कत्ल करना सीखा है तो रब मोहम्मद की कसम हमने हुजूर के नामूस के लिए कत्ल होना सीखा है। अगर उन्होंने दरिंदगी से हमारी ज़बान को रोकना सीखा है तो रब मोहम्मद की कसम हमने हुजूर के नामूस के लिए कुर्बान होना और शहीद होना सीखा है। 3 घंटे द कादियानियत तरदीद को आखिर के मठ रावण गाड़ले अगर पुलिस अफसरान होते वेला वेल मैंने अपने काम करके दिखाया, अब ये भी सितम आजमाई करके दिखाई। अगर मौलाना मंजूर अहमद चिन्ह उठी देव बंदे दर में हेरसो रागे जलसे पलार जलसे तरवान दे स्किडंट है वो को वीन रवाना था डॉक्टरानों तो कि दगस वीन रवाना ही मर्द खतरा था वो मुझे अस्पताल के आगे तो एमा उछत के इजे मड़ शंखो चका दिरान खुशाल नशी अल तलाड़ू 3 घंटे पमलास्त बयानों को दागे न पसोई अब तुम्हारी मर्जी वस्तासो मर्जी रे अस्पताल तमें उड़े के कब्र तमें उड़े के कोर तमें उड़े
مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی در نه هیر شو جج ته پیش کو جج د بیان واوریدو جج آخری کیسے لکھی ورته اس آدمی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے د دې سړي د خبرونه معلومیږي چې د خپل ژوند او زندگی د قادیانیت تردید ته وقف کړي جیل ته لاړو خپل خادم ته وای که هو سکے د دغه کاغذ یو نقل وصول کا بے وصیت کړو دا کاغذ به زما سره زما کفن کې دفن کړي ان شاء الله د قیامت پر ورځ باندې یہی انگریز کے پرورد جج کی گواہی ہوگی یہی چٹھی ہوگی میں اس کو اللہ کے سامنے لے جا کر کہوں گا یا اللہ اس انگریز کے پرورد جج قادیانیت کی تائید کرنے والے جج کی یہ گواہی ہے انشاءاللہ یہی چٹھی یہی گواہی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ زب کم تاته ویم قسم دی که علماء دیوبند نه وی د چا پلار هم دا مسله دلته نشو حل کولی اسمبلی ته چې راوړې وه وایي د علماء دیوبند کردار نشته و د ړوند بچی نو ته خو لږ راواخله که نه مصدقه رپورټ راک دا 15 جلدو کې راغلی دی د اسمبلی کاروایي چاپ د دغسې نه چې دلته بکواس وکړي بیا وتښتي کم خبیث چې دلته بکواس کړی دی دا صرف هغه د ګنده دی چې رسده کې څو کاله مخکې بکواس وکړو ما پسې کسان راولي ویل 1 لاک انعام ورکوم ما سره څوک کېنوي ما لکان راولېږل چې کېنو ډز پولیس یې میلاو کړه کسی چې ورته وایي ستاسو خپله مسله د علمي حل یې کوي که نه نه جی خیر دی بس تاسو راشئ خپل اختیارات استعمال کوي دلته مخکې کال بکواس وکړو قسم دی مدرسې ته مې پسې کسان ورولېږل دا دلال تم پټ شو پولیسو تحریکوں کو دہشتگردو حمله کړی ده راشه مناظره جوړه شو سوات کې نور یې راولېږل دیو راغلي ولته پردی حجره کې پټ شو دا تاسو حیثیت دی زه نن هم ورته ویم زما لهجه به تاسو کتلي نن زه ګزاره کوم نن زه هغه لهجه نه استعمالوم قسم دی که بیا د علماء دیوبند ټچ کړله علماء دیوبند بیا ټچ کړله مخکې په مدرسه درغلی یم دا ځل به دې په کور درځم انشاءالله دا مو وایه علماء دیوبند تا سره که گز جبر بیا مونږ سره لس گز جبر سره دي مونږ بیا د علماء دیوبند دفاع پیژنو انشاءالله ستا جبه بیا ما سپي ته ګزار نه کړه راشه ووایه تا ته مونږ خپله جبه وښایو د 15 جلدو کې چاپ د اسمبلی نه دی ځان نه نوی عجیبه خبره دا ده بهر کاروائی کوونکي مذهبي سطح باندې مفتی تقی عثمانی صاحب و دیوبندی دی ټوله کاروائی کې سیاسی کاروائی مرتب کوونکي مولانا سمیع الحق شهید رحم الله دیوبندی دی کمیټۍ کې لاندې کسان دیوبندیان ورسره دي د ټولې کاروائی د ټولو کمیټیانو مشر مولانا سید یوسف بن نوری چې ارسه اوري پاس کوي دستخط کوي هغه دیوبندی دی حتی چې یو قرارداد سر ته ورسیږي هغه قرارداد لیکونکي مولانا سید نفیس الحسن شاه صاحب دیوبندی دی ستا به څه کردار شو ته خو یو ګوټ کې ما کمیټۍ کې جوړ کړی وې د مؤلفة القلوم په حیثیت مې درته قرارداد درکړی و چې پیش یې کا او هغه مؤلفة القلوب والا اوس راپاسې ما ته وایي ستا پکې کردار نشته په دې کې اسمبلی کې بحث کوونکی مفکر اسلام مفتی محمود دی اسمبلی کې علمي به حتی چې کله کمیټي جوړېږي بټو ته راځي د هغې مشري کوونکی بحث کوونکی مفتی محمود دی نو ستا څه کردار شو دی باوجود ما تو جب گلستان پہ خزان آیا تو خو ہم نے دیا اب کہتا ہے تیرا کام نہیں وینا ما ورکللا د پیو مجنون استرا پاسی ستا خو هغه حیثیت امام اهل سنت شیخ سربراز خان صاحب درس منور الله عمر خپل تفسیر ذخیرۃ الجنان کې لیکلی ول د 73 تحریکو ول مونږ جیل کې ول جیل سپرډنټ مولانا عبدالقدیر شیخ الحدیث دیوبندی ویل مونږ ته راغی وایي مونږ ته وی چې په دې جیل کې مونږ ډېره عجیبه خبره وکړه وایي ما ورنه تپوس وکړو چې څه خبره دې وکړه ویل جیل سپرډنټ راته وویله چې تاسو دیوبندیان مونږ گرفتار کو دلته م راولو پاسترم زوړن کو د بجلی کرنټونه درکو ستاسو په خوله د قادیانیت د کفر نارې تاسو د هغې نه واپس کیږئ وایي ما ته وایي چې دلته م هغه نور مولیان راوستي و حلواخور مولوي شیخ الفاظ داو و حلواخور مولوي دغه طبقه چې دلته بکواس کړو وایي دا مونږ راولو
چوکم نه ورکړي مونږ ته چغې وي چې مونږ نه یو بګې مونږ هلته کې چا راوستي نو مونږ ته هم شرم راشي چې دا وره ختم نبوت دپاره راغلی دي او ظالمان رېوس ګیر ولګوي ستا دا قرباني وه مړه خپل تاریخ مه څرګندوه دې خلکو ته په مونږ مجبوره کړي برحال زه راځم دا اول اعتراض دا کړی دی مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده د دارالعلوم دیوبند بانی حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم الله په باره کې الزام لګئی الزام یې دا دی کتاب لیکلی دی تحذیر الناس دا دغه کتاب دی تحذیر الناس دا کتاب هغه په څه لیکلی و د الزام لګولی په دې کې د ختم نبوت انکار دی او قادیانیانو په طور د دلیل کې په اسمبلی کې دا پیش کړی دی زه یو خبره تاسو ته کوم قادیانیانو په اسمبلی کې د دې نه مخکې قرآن هم پیش کړی احادیث هم پیش کړي زه به قرآن د دې وجې نه رد کوم چې دا قادیانیانو په استدلال کې پیش کړی و زه به احادیث نعوذ بالله د دې وجې نه رد کوم چې دا قادیانیانو په اسمبلی کې پیش کړی و زه به قادیاني ته دماغ دې ټیک کا د قرآن نه ستا استدلال غلط دی کم جواب چې مې قادیانیانو ته قرآن په باره کې ورکړی و هغه جواب ورته تحذیر الناس په باره کې هم ورکو تحذیر الناس کې څه لیکلي دي زه د تاسو ذهن دپاره خو توجه به غواړم بحث علمي دی چې زه اسانو الفاظو کې تاسو ته سوال راغی یو حدیث راغی په هندوستان کې په دې وخت کې علمي سطح باندې به مولانا قاسم نانوتوی رحم الله ته رجوع کېده دا کتاب نو لیکلی دا د یو سوال جواب لیکلی و سوال دا و تاسو دا خبره کوئ چې رسول الله وسلم اخرنی نبی دی او د اخري نبی معنی څه ده چې نبی علیه السلام په ټولو انبیاو کې په اخره کې راغی نو سوال دا دی قادیانیان یې کوي هم نن مناظرو کې کوي دا سوال تاسو ګورئ دا جلسه ده یو سړی په اول کې راغی یو په منځ کې راغی یو په اخره کې راغی قادیانیان وایي آیا په د اخره کې راتلل د دې خبرې دلیل دی چې دا د ټولو نه غوره شو هلکه په اخره کې دا راغی په اخره کې یو عام کس راغی نو آیا دا د دې خبرې دلیل شو چې دا په اخره کې د راتلل دا د ټولو نه دی غوره شو نو قادیانیان وایي اعتراض کوي یاره مونږ وایو چې رسول الله صلی الله په اعتبار د مرتبه سره اخري نبی دی تاسو وایي په اعتبار د زمانې سره نو مونږ د نبی علیه السلام فضیلت بیان کو تاسو فضیلت کم کو اشکال راځي ذهن ته که نه مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د هغې جواب لیکلی د جواب خلاصه دا ده د ختم نبوت دوه قسمونه دي څو قسمه دي جی وایي څو قسمه دي یو ته ویل کېږي ختم نبوت مرتبی دویم ته ویل کېږي ختم نبوت زمانی په اعتبار د مرتبه سره نبی علیه السلام خاتم النبیین دی اخري نبی دی په اعتبار د زمانې سره نبی علیه السلام خاتم النبیین دی اخري نبی دی څو قسمه شو په اعتبار د مرتبه سره څه معنا یعنی د نبوت څومره کمالات څومره مرتبې چې دي هغه ټولې الله په نبی علیه السلام ختمې کړي تاسو ګورئ څه معنا شو تاسو یې زموږ ذهن ته راغله قرآن مجید کې یو آیات راځي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ د هر پیغمبر نه الله لوز اغستی و زه تا نبي جوړوم دنیا ته دې لېږم خو که تاسو ته یو پیغمبر راشي چې نن یهود او نصارا هم په خپلو کتابونو کې هغې ته موسیحا لفظ استعمالوي تاسو به په هغه باندې ایمان هم راوړئ تاسو به د هغه امداد او نصرت هم کوئ هر پیغمبر د خپل قوم نه واده واغستله هغه اخر پیغمبر څوک دی محمد رسول الله یعنی کائنات سجاو شو د چا دپاره د محمد رسول الله کائنات جوړ شو د چا دپاره د انبیاو سلسله راغله د چا دپاره یعنی په اعتبار د مرتبه سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې بل پیغمبر دنیا ته نشي راغلی اوس تاسو وګورئ په اعتبار د مرتبه سره اخرنی نبی څوک شو وایي که نه څوک شو کمالات الله په چا کې راجمع کړه محمد رسول اوس تاسو ګورئ قاسم نانوتوی بحث دا کوي اوس که د محمد رسول الله په ټولو انبیاو کې غوره دی د دین او شریعت په ټولو کې غوره دی اوس که دی په اول کې رالیږلی وی یې په منځ کې رالیږلی وی نو د نه وروسته به نور پیغمبرانو شریعتونه رالیږلی نو په غیر افضل سره به د افضل شریعت نسخه راغلی وی او دا باطل دی قرآن کې الله وایي ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها
قانون دا دی په غوره سره د غیر غوره نسخه راځي، په افضل سره د غیر افضل نسخه راځي، په غیر افضل سره د افضل نسخه نه راځي. نو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته بیا بل پیغمبر راتله په افضل سره به د مفضول سره به د افضل نسخه لازم دی. دا خبره ده، قانون نه خلاف دی. الله په اول کې مراونه لګو، اخر کې مراونه لګو، په منځ کې مراونه لګو، اخر کې راولګو. ولی چې په افضل سره د غیر افضل دینونو نسخه راشي. قاسم نانوتی بحث دا کوي، وی خاتمیت زمانی په دې کې بذات فضیلت نشته دی. د بذات لفظ دا خائنین جاهلان لري ترکه کتاب بذات په دې کې فضیلت نشته دی. هغه لفظ د بذات لګي خو بالعرض په کې فضیلت راغی. اگر سوجي نه چې کدی اول کې را لګلې یا مینس کې د دنه روسته بل پیغمبر راتلې نو په مفضول سره د افضل نسخه لازمه ده او دا باطل دي. په مفضول سره د افضل نسخه لازمه ده نو بذات په دې کې فضیلت نو بالعرض په دې کې فضیلت راغی. خبرم زين تراغله خبرم راغله دا بذات لفظ پکې دی ادیو د بذات لفظ وړاو کې ظالمان. دویم مولانا قاسم نانوتی سے لیکي هغه وایي چې کله مونږ نګوره د ختم نبوت څو قسمونه شو یو په اعتبار د مرتبه سره، یو په اعتبار د زمانه سره. په اعتبار د مرتبه سره مخیری نبی څوک دی، په اعتبار د زمانه سره مخیری نبی څوک دی. نو کله چې درته قادیانه وایي و چې په دې اخیره کې راتلل دا خو کمال خبره نه ده، ورته دجل نه کار ما خلا ورته نبی ته په ختم نبوت مرتبه کې باس کې زمونږ هغې کې باس نه دلته په زماني کې ما او تا باس کو. او دا حدیثونه ثابت ترمذی کې حدیث دی، مستر احمد کې حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي كنت نبیا و آدم بین الماء والطین. زه هغه وخت کې نبی وم چې آدم علیه السلام لا د اوبو خټو په منځ کې ولا پیدا شوی نه دی. دې وجه نه مونږ وایو نبی علیہ السلام اولینم دی آخرینم دی. اولینم دی د اولین سمانه په اعتبار د مرتبه سره خاتم النبیین دی، آخرین سمانه د په اعتبار د زمانه سره او دغه جاهلان څه پوهیږي. دویم مولانا قاسم نانوتی چې کله بحث کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د مرتبه سره خاتم النبیین ثابت شو بالفرض والمحال کړه دین وروسته اوس بل پیغمبر امراش نو داغه کمال او فضیلت ته نقصان نه رسیږي. لفظ څه لګی بالفرض والمحال څه لګی دیو بالفرض والمحال کټ کو. وای قاسم نانوتی وای چې په اعتبار د مرتبه سره اخیری نبی دی داغه نورسته قبل نبی راشي نقصان نه رسی. دا دسه دا قران کې الله فرمایي قل ورته وای پیغمبرام ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ان کان بالفرض والمحال، ان کانا بالفرض وای بالفرض که د رحمان د پاره اولاد وې نو اول عبادت کوونکې به زوی. د مشرکانو بدعتانو څه وکړه لکه قرآن نه چې انکان لري کې څه وایي قرآن وایي للرحمن ولد فانا اول العابدین. د رحمان اولاد دی اول زه عبادت کوونکې. نو د الله د کلام نه چې د انکان بالفرض والمحال لري کو خبره د شرکی کړه. قاسم نانوتی خو یو انسان دی دغه عبارت نه چې لري کړه به څنګه سره وخ پاتې شي. د انکان بالفرض والمحال عبارت دغه په خپل کتاب عبارت کې موجود دی. د مولانا قاسم نانوتی رحم الله په خپل کتاب کې بالفرض والمحال اگر دغه الفاظ د مولانا قاسم نانوتی رحم الله الفاظو کتاب دغه کتاب د تحذير الناس په صفحه نمبر 65 باندې بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اگر الفاظ دا خائنین لري کی په سټیج دروغ وایي عوامو ته. دریم که تاسو وګورئ مولانا قاسم نانوتی مولا په خپل بار چغې وایي. یو چا پې وروسته اشکال وکړ تاسو د ختم نبوت زمانې نه انکار کوئ ویل نه دا زما ایمان دی کوپر یې ګڼم. دوه درې حوالې د هغه کتاب نه زه تا ته ښیم هم د دقه کتاب نه دا ګورئ دا تحذير الناس دی. د دې صفحه نمبر 42 تا دیوی بنا بلکہ بنائی خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تأخر زمانی اور سدباب مذکورہ خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے. اگر سے خبر ہے کہ دیو سے الزام لگئی پدی کتاب کی دریزے لکھی دریزے پر دا صفحہ زمان سرا بس صفحہ نمبر 56 باندھ لی سو اگر اطلاق اور عموم ہے
तब तो सबूती ख़ातिमियत ज़मानी ज़ाहिर है, वरना तस्लीमी लुज़ूमी ख़ातिमियत ज़मानी बदलालत इल्तिज़ामी ज़रूर साबित है। अब अखपल हत्ता चिदा प्रेगदा यो बरेले आलिम च पदिव के लुई आलिम तेर शवे दे पदिव की पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी अगर पखपल किताब ताज़ीर उन्नास मेरे नज़र में पागी किसे वही ख़त्मी नबूवत ज़मानी को अहम साबित करते हुए मौलाना लिखते हैं, मौलाना कासिम नानूती अदई बिना बल्कि बिनाई ख़ातिमियत और बात पर है जिससे तअख़ुर ज़मानी और सदबाद मज़कूरा खुद ब खुद लाजिम आ जाता है और फ़जीलत नबवी दोबाला हो जाती है। द्वेम से दे पखपल लिखी दे पखपल सफ़ा नंबर 58 बांधी लिखी दे बरीली मौला इकरार और दीव द मशर, लेकिन मंदरजिल इक़्तिबासात पढ़ने के बाद ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानूती अक़ीदे ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे, क्योंकि इक़्तिबासात बतौर इबारतुन्नस और इशारतुन्नस इस अमर पर बिलाशुबह दलालत करती है कि मौलाना नानूती ख़त्म नबूवत ज़मानी को ज़रूरियात दीन से यकीन करती है। ख़त्म नबूवत ज़मानी दर ज़रूरियात दीन न गड़ी और दा खाइन पासी की रमशर पर खिलाफ वही ना मुनकिर दे दगरंगी मौलाना कासिम नानूती रहमहुल्लाह पखपल बांधी पखपल किताब की मुनाज़र अजीबिये की लिखी वही ख़ातिमियत ज़मानी अपना दीन ईमान है, नाहक के तोहमत का अलबत्ता कुछ एला नहीं, अगर ऐसे बाती जायज़ हो तो हमारी मुँह में भी ज़बान है। ज़रा ख़त्म नबूवत ज़मानी कायलियम नाहक तोहमतुन मासर इलाज नश्तर चाहता और अलबत्ता जी ताउसर रकमी जबीरी दा मुंग सरम दी हम खपली जबीर ताउसो होन तक पजुल पदरो हो बांधी न खोज द अवल नंबर खबर द्वेम नंबर दे वही मिर्ज़ा नासर पैसमलई की न मौलाना कासिम नानूती इबारत पेश को अहमद शाह नूरानी पर सिपा से दो अगवरतुल च कासिम नानूतीम नौजुबिल्ला जंदीको कादियारीन जो चैलेंज और कुम पदी जल सकी माता पर रिकॉर्ड पर सबूत बांध दीदा पर दलील सर वखाया इंशाअल्लाह पलास दर तबियत कुम खो हलवा खो रईस काति मुशरिका के वदी न खोदो और उस्ता प्लार निकतर अहमद रजा खान पूरी जिदा खबर नरा वाली मुबे न खे इंशाअल्लाह बेदर तुम दल्लाह पकूर की दरोग मोया अल्लाह न वेरी बहस अहमद शाह नूरानी न कहो बहस मुफ्ती महमूद रहीमुल्लाह को दाम दी दरोग हुई लीजी आ सिर्फ करारदाद पेश करो करारदार मुअल्लफ़तुल क़ुलूब पतौर बांधे गतौर कड़े विल पास पेश एक वली पर मुखलक हुलावे द्रेम नंबर दे इतराज़ कई वही मौलाना अशरफ अली तानवी से रहमहुल्लाह पर ख़त्म नबूवत यो लफ्ज़ न दे लिखल है दरक द तमम वाल मुशरिक इसकाती लग दखपल कमरे न रऊज़े इसकातुर न रऊज़ा मुतालावा का दा इहतिसाब क़ादियानी 60 जिल्दों की छाप दे पदी के मौलाना अशरफ अली तानवी रहमहुल्लाह मुस्तकिल किताब दार अगर ऐसे क़ादियानियत बांधी लिखल है बेचारे गुंगुट बच्चे टोल उम्र पर गुशानु की अगे न बार उजी न वो सोंग आगे सरसो मौलाना रशीद अहमद गंगूही पर हवाले सर वो चागम तक न दे लिखल है अरे दारुल देवबंद सदर मदरसा नावल दी इसकात खोर तो हुआ आया वेवल दा सही का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इब्तिदा अंद नबूवत दावा न वकड़ी अवल अवल जे मुबल्लिग़यम बेदागे न पस दावो वकलला ज़मुलहम मिन अल्लायम बेवेल ज़ मुजद्दिदयम दा दावी मख इतले अव्वल की उलमाए लुधियाना चिदा देवबंदी उलमाए देवबंद खलक लेकिन हम सबाची जामिअत रशीद वगैरह इदारी तासुगुर द सीधा अगुई द कुफर फतो वर्लला अगुई वेल द दे सड़ी द दाऊन खराब बुई राजी ब्या द दावत नबूवत दपा 1909 की जेतर से दिलेला और उलमाओं द कुफर सरी फतो दे वक्त और कड़ी दी और मौलाना रशीद अहमद गंगूही आप 1905 की वफात थी तदे बावजूद दागत दावी चिकल वकते दाता सुगो रही मौलाना रफ़ीक दिलावरी रईस क़ादियान लिखल है दज़ गैर जानिबदारान मुअर्रिखीन पेश को खपल न पेश को देसली की पसप नंबर 381 बांधी मौलाना रशीद चिकल पदी तफसीलात तो शुदा किताबों ने मखी तराला मौलाना गंगूही से तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगूही और तमाम दूसरे अकाबिर उम्मत जो कादियानी की तकफीर से पहले तय करते और लोगों को इससे मना करते थे आइंदा चलकर इसको मुर्तद और खारिज अज इस्लाम करार देने लगे मखी चिदावे रागले अगवेल दा मुर्तद दे इस्लाम न खारिज दे कुल कर दे तकफीरों को दयो गैर जानिबदार मुअर्रिख लिखी दगरंगे दे बल लफ्ज़
وای مولانا غلام غوث هزاروي سے په قرارداد دستخط نه وکړي. دا دستخط د اعتراض د نن مخکې د یو بل مولا کړو شفیق امینی د چرسدې نه په چیلنج ور کړو، ویل مفتی محمود هم په دستخط نه وکړي، ویل څوک دی وخی دستخط، ویل زه ورته د پاکستان پرېږدم. ما ردی پېښور نه چیلنج کو، چرسدې ته پسې لاړم، قسم دی هلته مې چیلنج کو. ما اصل قرارداد راوغوښتو، هغې نقل مصدقه رپورټ مې راوغوښتو. حق دستخط لیکونکي دیوبندیان دي، کاتب دیوبندی دی، پاس کوونکی دیوبندی دی، او اول دستخط کوونکی په مفتی محمود رحم الله دی. ما ورته قرارداد وښودو، ما ورته ویل مشرکه زه درته دا نه وایم چې پاکستان پرېږده، زه درته وایم خپله غلطه ګنده عقیده پرېږده. قسم دی 4 کاله وشو، صم بکم عمي فهم لا یرجعون فبهت الذي کفر. اگر شیطان بچے اوس خاموش ناست دی. دا د دې خلکو حال. اوس بل را پاسې روی غلام غوث هزاروي دستخط نه دی کړی. نو جاهله ته خو لږ وګوره که نه، ته په کم غلام غوث اعتراض کړي چې بچی مړ کېدو په زنکدن په حالت کې پروت ته یو بچی دی، هغه بچی د مرګ په حالت کې پرېږدي، د قادیاني مقابلې ته ځي، ته په هغې اعتراض کړي. مولانا غلام غوث هزاروي په دې وخت کې جمعیت علما اسلام کې خپلو کې اختلاف راغلی و. دی د دغه تنظیم حصه نه وه. په دې وخت کې په اسمبلۍ کې 6 قراردادونه پیش شوي او یو قرارداد پیش کوونکی مستقل مولانا غلام غوث هزاروي صاحب. دا مصدقه رپورټ تاسو وګورئ، دې کې صفحه نمبر 6 باندې لیکلي دي. صفحه نمبر 6 باندې मुजाहिद मिल्लत मोलाना गुलाम गौस हज़ारवी MNA ने अपनी तरफ से अलहदा महजरनामा तैयार किया था. अगर मुस्तकिल करारदाद पेश तैयार करे हो पैसा हमले की मुस्तकिल अगर पेश करे हो दा जाहिल इसका कोर बसुक बदी पुई दा गुरदी तफसीलात न गरीब खबर न दे और मोलाना गुलाम गौस हज़ारवी बंदे इतराज़ के बेदे वही द ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बरेलियानो खड़े नमादर तमक की विल जेल के मचगी वहाल यगम तहफ़्फ़ुज़ करे वस احتجاج تر हुआ تر دویم ځل دنیا خلک په صاد رضوی سے خلک په شهیدان کړه. معاهده په سبا باندې وشو، مطالبه سوا چې پران سفیر دی دربدر کړی شي. مذاکرات په ختم شو، صاد رضوی رها پورت شیډول نه نموتلو، خبره ختمه نه د پران د سفیر د دربدرۍ خبره شته نه بل څه شته نه بل ته دې تراوته چې صرف روډ باندې خلک شهیدان کې بدی. قسم دیر ختم نبوت شهدا هغه مجاهدین دغه روحونو سره غداری کړي د کوي بدر ته کنسل خیر بدر ته مخکې کال دیو بکواس وکړو، دلته 2 کاله مخکې 3 کاله موږ مدرسې ته پسې بیا ورغلو، هلته غیس په خواته ناسو په سبا له ایس په دواړه پرې موږ دیوبندیان بریلیان دواړه راووتو. دیو ته ویل ایس په سب ډېر ایماندار ویل شرم درته نه درځي، مشر یې درله نیولی دی جیل کې او تاسو د ښځو سره پراته یې ولی په مخلې راس پړی ده. ستاسو دغه قرباني وي، قرباني دیوبندیان ورکړي، الحمدلله شهدا هم ورکړي، وینې هم ورکړي، جیلونه هم ډکړي، چغې نه دي وهلي. دیوبندیانو د قانون پاس کړی دی، دیوبندیانو الحمدلله دفاع کړي هم ده او کوي به هم انشاءالله. بل دی وایي 5 شپږم اعتراض وایي دا دیوبندیان چې دي دیو قائد اعظم ته کافر وایي. ولې وایي هغه د غازي علم الدین وکالت کړی. الله اکبر. تاسو ګورئ پاکستان چې آزاد شو، مشرقي پاکستان مغربي پاکستان کې جنډې اوچتونکي دیوبندیانو قائد اعظم دیو ته ورکړه. علامه شبیر احمد عثماني، علامه ظفر رسول الله جنډې ستاسو حق دی، تاسو اوچتې کړئ. حتی چې کله وفات کیږي قائد اعظم څه وایي؟ وایي زما جنازه به علامه شبیر احمد عثماني دیوبندی کوي او د الزام لګوي په موږ. البته دته وایي خپل مخ وګوره. دا د بریلیانو اتفاقي فتوا شایع شوې ده د قائد اعظم او د علامه اقبال په باره کې. د دې په صفحه نمبر 3 باندې لیکي قائد اعظم په باره کې وایي مسٹر محمد علی جناح مذہباً رافضی ہے، کسی بھی بددین بد مذہب کو قائد اعظم و سیدنا وغیرہ وغیرہ القابات کہنا شرعاً سخت قبیح و شنیع ہے. اور په صفحه نمبر 4 باندې لیکي قائد اعظم جہنمیوں کا کتا ہے. وای قائد اعظم د جهنميانو سپی دی نعوذ بالله. او د محمد د علامه اقبال صاحب رحم الله په باره کې لیکي وایي هغه غټ دهریو نعوذ بالله. دا دویم کتاب دی ردیو قهر القادر. د دې په صفحه نمبر 4 باندې لیکي و قائد اعظم دا ټول پلان کې کافر کافر بیا په اخر کې وایي پھر انہی دین پروشوں میں سے چند دنیا پرستوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام تنظیم لیگ بغلط مسمہ بم مسلم لیگ ہے. اس کا قائد و لیڈر محمد علی جناح جس کا
पहला कायद अज़म दर हकीकत एक बंद ज़र लीडर अपने शिकम परी और तन लिबासी के लिए नेचरियत वला मजहबियत के जाल बिछाए हुए था। यानी दा कायद अज़म चे वो देख पल दीनम खरसो दर बिदुनो मशरू द नेचरियत मशरू की चिकम द दहरियत पेदने हुए कायद अज़म तक कुल कर सफाल पाजू की काफिर हुई थी। बहरहाल दा खुद इल्ज़ामात अदीन पस मुंग तखन नरा कई सिर्फ सलूर हवाले दर तखम पिंजा ज़मुंग द काबिर मुबारक की सवई दावी खपल मखुन तासो गोरी द जमा सरा वलने किताब दे दीव दीवान मोहम्मदी फसफा नंबर 91 में बांधी लिखी फरीद बासफा हस्ती वही फरीद त सफ़ा परिदिए मोहम्मद मुस्तफ़ा हस्ती तरदीपुर चित्त मोहम्मद नौजुबिल्ला खपल फिर तसोई मशरता तरदीपुर चित्त मोहम्मद नौजुबिल्ला जहाँ गोयम जहाँ हस्ती खुदा हस्ती खुद वही नूर बसवी मुस्ताबारिक खुद खुद है कन दा बहवाला किताब है मौजूद दा द्वेम नंबर द दिव यो बल किताब दे मदाह आला हजरत अहमद रजा खान से मदाही की लिखे लगे द दे पर सफ़ा नंबर 43 बांधी हुई तेरा और सबका खुदा अहमद रजा स्तासू द ठूल खुदा अहमद रजा देवबनियान तकलीफ दार दा शिरकियात तिखार की खल्क दगरंगे दीवानी मोहम्मदी की बयाली की सफ़ा नंबर 158 अहमद ना अहमद रला क्यों न डेका हबीबी खुदा को खुदा क्यों न डेका है सूरत दे वाले और बेसूरत आया मोहम्मद दी सूरत डसा क्यों न पंजाबी के लिए की बेरगी तशरीफ अखपल गई उर्दू की अहद और अहमद बिल्कुल एक है दरमियान में सिर्फ मीम का पर्दा है सो हबीबी खुदा को मैं खुदा ही न कह दो खुदा वो ज़ात जो सूरत और शक्ल से पाक है इस बेसूरत ज़ात ने जब ज़ुहूर चाहा तो हुजूर की सूरत में ज़ाहिर हुआ हुजूर के पीछे दरअसल खुदा ही जलवगर था अल्लाह द मोहम्मद पर शक्ल की जारिश क्यारशो अवगा मोहम्मद सो को अखबल पीर दे नौजुबिल्ला दगरंगी दायो बल किताब दे हदायत बख्शिश सईसोम सफ़ा नंबर 37 बांधी द उम्मुल मुमिनीन पबारा की लिखी शाबद से बने ना गुस्ते हो चिरागी सिने बनौजुबिल्ला बार तरावती हुई गुस्ताखी तंग व चुस उनका लिबास और जोबन का उजाला मुस्की जाती है क़ुबा सर से कमर तक लेकर ये पट्टा पलटा है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जासे में जामा से बरूसी न वबर नौजुबिल्ला दई दग से ददीव द मशर किताब दे अहमद रजा खान अहकाम शरीयत ददे पर 230 लिखी वे एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते थे रात में एक बीवी का पाँव फिसला रोई मुबारक इस तरफ से पैर लिया सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर वो पजामा पहने हुए इरशाद फरमाया मग़फ़िर लिल मुतरस्सिर ए अल्लाह बख्श दे इन औरतों को जो पजामा पहने है और गालिबन पजामा तंग था इस वक़्त कि अगर वो डेला होता तो इसमें भी तहबन के तरह खुल जाने के तो वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवा लो नबी अलैहिस्सलाम बीबी रवाना नऊज़ुबिल्लाह क्लक पजामे गुस्ती हुआ वेल चागर अवल वेदा बदन ख्यारशो साहबी उड़ते वेल अल्लाह रसूल पजामे गुस्तीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए या अल्लाह पजामा गुस्तून को बांधे रहम की परतुगे गुस्तून को बांधे दल्लाह द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी बांधे इल्जाम हो इतराज दग से नूर कुफरी इबारात उबारल जदागी न पहलो तही को नन प्रेगदम सिर्फ दगुम रवेम चमुंग बे हक लरू ज दखलो काबिर दिफा को और दग हलवा परस्तम इस्माइल हकी बुजदिला स्ता गैरत मा तरा मालूम दे तग बुजदिल इंसानी च कम जगुन की ता चैलेंज वर को मुंगस्ता ताकुब को तप अग जगी जमुंग न वतख्तरी ब्याम दरतवेम अलाके वाला तुम शर शिद्दत जगड़ी मजोड़वई कदल तिराशी बकवास दिन कई जलसा दिन के तासो मशरान होते दलास ने वनी से की न वही यो इबारत दी जमान मशरान उरावाली यो इबारत कुफरी जर दिवदा मशरान उराखलम प मैदान के न वही द्वद्व घंटे इंशाअल्लाहुल अजीज़ कि प मैदान अमल के में दर तो मुशरिक साबित न को कि प मैदान अमल के में दर तो गुस्ताख साबित न को कि में दर तो बिदती साबित न को कि में दर तो हराम ख्वारा साबित न लला बे इंशाअल्लाह ज़द पलास बांधे दर तो ज़बियात को नबी अलैहिस्सलाम पर बीवियानो बांधे इतराज़ तके अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मुतसर्विलात इल्ज़ामुन तलगे और उलमाए देवबंद मान इल्ज़ामुन इतराज़ात दसर पारा इस्तादा कुफरियात शिरकियात नखे उमंग त मालूम भी गुंगुटा
په خپل غشانو کې دننه اوسېږه دیوبندیت مه چېړه که دیوبندیت چېړئ بیا به دې انجام ډېر خراب وي انشاءالله د علماء دیوبند لمن به نیسو که انشاءالله نیسو به انشاءالله زه درته بیا وایم ما خپله ژبه ډېر کنټرول کې نن استعمال کړله ځکه ما ته ویلی شوي وو ما ډېر په حدودو کې استعمال کړله خو بیا درته وایم مونږ ته کنځله مو که برداشت به کړو په مونږ ګزاره مو که برداشت به کړو د ښځې کنځل وکړه د مور کنځل وکړه معافي به درته وکړو خو قسم دی د خپلو اکابرو په باره کې د چا اوف منلو ته هم تیار نه یو اورېدو ته زه دغه علماو ته هم خراج تحسین ورکوم چې هغوی د خپلو اکابرو د دفاع دپاره دغسې پروګرام جوړ کړو تاسو ته علما راوسته انشاءالله مونږ به د دیو مایل ملګرتیا کوو تایید به کوو څنګ به څنګ به ورسره ودرېږو او دغه خلک چې د امت د عقایدو خرابوي د دیو نه به ځان ساتو انشاءالله العزیز ساتو به ورنه انشاءالله وعده ده د چا وعده ده ما سره الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا